دا قصه د یو داسې ګمنام اوبو یا ډنډې ده لکه د اسمان یوه ټوټه چې ځمکې ته راپرېوتې وي. د دیر او چترال ترمنځ د هندوکش په غرونو کې پټ د شنو اوبو یو ښکلی شان منظر تلا او ډنډه. تر دې ډنډې را رسېدل اسان کار نه دی، ځکه چې دا ډنډه 100 د بره 14,000 فوټه باندې واقع ده. زموږ سفر د سنګار او د اتن درې په بارډر باندې شروع کیږي. کله چې موږ خپل سفر سٹارټ کو په مخکې باندې روان شو، نو د موسم صورتحال ډیر خراب و، ځکه چې موږ ته خپل لار د لړو د وجې نه معلومېده. په لاره کې زموږ د یو بابا سره ملاقات وشو. هغه بابا موږ ته د ډنډې لار چې ده نو هغه موږ ته سیده کړه او موږ په مخکې باندې روان شو. په دې ځای باندې به ورشئ، دا سر چې کوم دی په دې سر باندې به نیغ ځئ او دلته د ناو مخې له راځي فقیر چوب ورته وایي او د هغه صاحب لاره نه ورکېږي، لار نه ورکېږي، خو چې تاسې شاړې ته وندانګئ که نه قشن لار لکه دا چې ده، خو چې تاسې شاړې ته وندانګئ او په لارې باندې به ځئ او اخوا یو کنډه ده، له مخې له ځئ له کنډو څخه بیا د قاچرو لارې واله، د قاچرو ته لار واله سلیپر یې پرې راړول دي او هغه قاچرو لار سید دقه څوکې ته خاطر دی نه، هغه څوکې ته په دغه څوکه باندې به وړئ اخوا. بابا سره ملاقات نه بعد موږ ته نورم حوصله میلاو شوه او موږ د طلا او د ډنډې په لار باندې روان شو. په لاره باندې مختلف څیزونه موږ مخې راتلل، خو د ټولو نه ګران او مختلف څیز چې و نو هغه لړې وې، ځکه چې دا لړې به کله رازیاتې شوې نو بیا به موږ ته لار نه ښکارېده او چې کله به کمې شوې نو بیا به موږ ته لار ښکارېده. موږ به خپل سفر په مخکې شروع کړو د طلا په طرف. په لاره باندې به تاسو ته داسې سین هم میلاوېږي. دا وګوره غټې غټې کمرې دي او ډېرې زیاتې چې هغه سړی پکې تللی هم نشي، او که تاسو وګورئ نو د اوبو د اواز هم لاندې راځي. دا وګورئ 4 غنټې سفر نه بعد اخر موږ طلا او ډنډې ته راورسېدو. چې کله راورسېدو نو په هغه ځای کې مقامي څه خلک هم ناست وو چې هغوی ځان دپاره د روټۍ بندوبست کړی. موږ هم ورغلو د هغوی سره روټۍ ته کېناستو او چې کله هم روټۍ وخوړه نو د هغې نه بعد موږ د طلا او د ډنډې هغه ټول شاټس واخیسته او بیا هم د هغه خلکو سره هم خبرې اترې وکړې او زه غواړم چې د خلکو خبرې ستاسو سره شیر کړم. دا یو ښکلی ځای دی، بهترین سیاحتي مقام دی او ما سره د دې ځای ځوانان ناست دي، د دې ځای سپین ږیري را سره دي چې دلته په دې ځای کې پاتې کېږي آس پاس. دوی به راته هم وایي چې یاره مطلب دی جهیل ته دلته سیالګري راځي که نه راځي. ماما څنګه هللی ښه خیر ده، څه نشته، ستا څه حالات دی؟ خیر ده الحمدلله الحمدلله. دا راته ووایه چې دا ډنډه خو ډېره په اوچت ځای نه دلته خلک راځي سیالګري؟ دلته راځي خلک، راځي د دغه نه راځي، د پېښور نه راځي، د اسلام آباد نه راځي، د برول بانډۍ نه، هر ځای نه راځي دې ځای ته خلک، د دیر نه راځي او د دیر نه راځي. او دا راته وایي چې د دې نه آس پاس نور داسې ډنډې خو نشته دی لکه څنګه چې نه دا یوه ده، دا یوه ډنډه او دا یوه او علاقې داسې علاقه ده چې د دې نه ایسته دا ګلو علاقه ده، هغه سر نه ایسته دا برول حسابېږي، دا داسې دا چترال علاقه ده، دا چترال علاقه موږ چې پکې ناست یو دا چترال علاقه. تاسو مستقل دلته پاتې کېږئ که نه ځای راځئ؟ نه دلته موږ خالي 3 میاشتې 3 نیمې میاشتې وباسو.